الله او فرمایل تاسو څه خبره ده زه الله په خپل په پیغمبر باندې درود ویم یو شی دی چې په دنیا کې نه رد کیږي بس هغه د ما د پیغمبر ذکر دی درود شریف دی الکه ستا منځ رد کیدی شي حج دې رد کیدی شي زکات دې رد کیدی شي هر څه دې ختمېدی شي لیکن که د خولې نه د درود ووتل الله وی ډایرکټ عرش ته رارسېږي نه دغه کیږي رد کیږي د ما درود شریف کې دومره دغه دی یو سړی وی جهنم را باندې واجب شو جهنم ته روان وی یو شخص اواز وکړ چې وی دروا وی زه ودرېدم وی د لاسونه ونیولم روان یې کړم ما ته الله ما ته وی هغه کس ما سره را روان و د مټ نه داسې نیولې وی الله د ده ما سره سدي په میزان په چابلي کې وی د بره نه اواز وشي چې د ده نیکۍ نشته دا ټول ګناهګار فاسق انسان دی ما ته د الله رسول ما سره لګوندې د امانت دی وی هغه امانت مې په چابړي کې واچو چابړي یو دزې وکړه لاندې شو وی الله وی وجبت له الجنه دنه کې جنت ته وی ډیر خوشاله ما دا سړی ونیو چې ته څوک ما ته وی زه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا کاغذ کې سو وی دا کاغذ کې هغه شی په زندګۍ کې تا یو پیره په ما باندې درود ویلو هغه درود ما ته را رسیدلو نو ستانه کې نه وی ما چې په چابلي کې واچوله ستانه کې دغه شو تا باندې جنت واجب شو او ته د نیکو خبره سکے دا درود الله ته دومره قبول شو ک د ټول دنیا د اسمان نه د ځمکې نواله تر خلا پورې ګناونه جمع شي او په یو چابړي کې د میزان واچي په بل چابړي کې زما د نوم ور واچوه یو درز به وکړي او ابه کمیږي الله د ټولې دنیا مغفرت پې کوي زما محترم او بل الله او فرمایل تاسو څه خبره ده زه الله په خپل په پیغمبر باندې درود ویم یو شی دی چې په دنیا کې نه رد کیږي بس هغه د ما د پیغمبر ذکر دی درود شریف دی الکه ستا منځ رد کیدی شي حج دې رد کیدی شي زکات دې رد کیدی شي هر څه دې ختمېدی شي لیکن که د خولې نه د درود ووتل الله وی ډایرکټ عرش ته رارسېږي نه دغه کیږي رد کیږي د ما درود شریف کې دومره دغه دی نو درود شریف په یادو انشاءالله کنه کم از کم یو انسان پر ورځ کې چې ډیر نشي ویلې کم از کم چې درود ابراهیمی 41 بار وی زما محترم الله وی څوک درود ابراهیمی 41 بار ورځ کې وی د دې چې څومره مال د چا سره غیب دی الله به هغه مال پیدا کی د دې کور ته ضرورت دی الله به له کور ورکی د دې په مال باندې چا قبضه اچولې د الله به مال آزاد کی د ما محترم د نه چا حق والد حق به وته ملو شي د اولاد نکیږي د 41 بار درود شریف وی او د خپل کور ولا په ګیډه باندې راکاږي الله به پکې حمل پیدا کی زما محترم ډیر فضایل دي د درود شریف نو زه به تاسو ته څه ویم نو خبره د درود شریف وه او د نبی اسلام مبارک د سیرت وه نبی اسلام مبارک فرمایي ما باندې څوک یو پیر سلام ووایي زما رب پې لس پیر سلام الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي الله رب العالمین الله موږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري الله دا ډیر بابرکت مجلس دی او تا خپل فرمایلی دی الله چې په کوم مجلس کې زما د محبوب ذکر کیږي زه رب په ذات خود په هغې کې یم الله تا خپل ټول ارس ولیدو د دې حاضر مجمع چې څه قسم مشکلات دي الله د خپل حبیب په خاطر باندې الله حل کې د چا په زړونو کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل پیغمبر په خاطر باندې الله مشکلات دفع کې الله څوک قرضداري دي خدای د خپل حبیب په خاطر باندې خدایا قرضونه خدای ختم کې د قرض د عذاب نه الله تمام امت محمدیه خدای اخلاص کې څوک بیماران دي د خپل حبیب په خاطر باندې خدای بیماری خدای په صحت باندې بدله کې شفای کامله عاجله مستمره او خدای نصیب کې الله حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې وګوره الله زموږ ټول ګناونه خدای د خپل پیغمبر په خاطر باندې معاف کې الله په عملنامه کې خدایا په عملنامه کې خدای نیک اعمال خدای اولی کې الله موږ ته د نیک اعمال خدای توفیق را نصیب کې په دې حاضر مجمع کې د نبی اسلام مبارک امتیان دي خدای د چا په زړونو کې بغضونه دی او بل ته الله د خپل پیغمبر په خاطر باندې خدای په محبت او الفتونو باندې خدای بدل کې د میروس کله خدای چې ډېر بنیتې دي پکې الله دا کله په بنیتو باندې برباد دي الله د دې بنیتې خدای په محبت باندې بدل کې د میروس تا کله خدای په اتفاق او اتحاد کې تر قیامت د سبا پورې د هر قسم آفات او بلیات او اتفاق حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای وساته او په وخت ځن کدرم دا کني په جبر اوري چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم या हबीब सलाम अलैका सलाम